فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو یریدلی نو فرجالا نو پیاده مونځ وکئ او رکبانا یا په سورلی یې وکئ. نو دې نه د بعضې وخت کې انسان په جنګ کې وي نو په جنګ کې د مونځ حکم دې کې بیانېږي د یرې په حالت کې یا سړي پسې منظرې پسې شي وي یا سیلاب ورپسې وي نو په دې حالت کې ګوري مونځ معاف نه دی. مونځ په یو حالت کې معاف نه دی. تر دې پورې فقهاو لیکلي دي چې یو سړی په سولی باندې خېجولی دی پانسۍ ته او دلی په لاسونو او خپو باندې بیخونه والي دي په دې حالت کې به دې د مونځ نیت کې مونځ به کوي اگر چې دې نه وینه روانه ده چې وینه ترې روانه ده نو د خو اودس نه ټینګېږي بیا اودس دی که نو اودس هم نشي کولی او تیمم هم نشي والی لاسونه ولې تړلي دي خو په دې حالت کې به دې د مونځ نیت کې مونځ به کوي په دې حالت کې ورته مونځ ماتې او دې به دا سوچ کوي چې کله زه بچ کړو چې الله بچ کړم نو دا مونځ به زه دوباره کوم دا مونځ زما کېږي نه ځکه بې اودس یم دوباره به یې کوم خو خپل کوشش په د مونځ دغه رنګې تر دې پورې لیکلي فقهاو چې کله د زنانه ماشوم پیدا کېږي ماشوم او دغه سر پیدا شوي نور لا نه وي پیدا شوي ټول نه وي پیدا شوي نیم پیدا شوي صرف سر یې بهر راوتي وي په دې حالت کې هم دې زنانه ته مونځ چې کوم نه ماف نه دي دا به چې کوم دی اودس کوي او مونځ به یې کوي د اودس نشي کولی نو تیمم به وي او دا به نیت تړي او خپل مونځ به کوي او فقهاو د هغې دپاره بیا مختلف طریقې چې کوم دی چې کنده به وکني او بهر حال د هغې دپاره بیا خپلې طریقې داسې مونږ نشو کولی خو اصل کې وایم دا خبر دا کوم چې په دې حالت کې مونځ معاف نه دي په دا حالت کې هم دا زنانه کوي ځکه چې په دا حالت کې خو د زنانه نه وینه هم شروع کېدی شي وینه ترې راوځي خو دغه وینه باندې هم اودس دغه وینه چې کوم دی د نفاس وینه نه حسابېږي بلکې دا د استحاضي وینه حسابېږي په دې حالت کې هم زنانه مونځ کوي نو په دې حالت کې مونځ معاف نه دی مونږ په معمولي بانو باندې مونځ معاف دلته الله فرمایي فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو یریدلی فرجالا نو پیاده مونځ وکئ او رکبانا یا په سورلی باندې پیاده مطلب په ولاړه باندې مونځ وکئ په ولاړه مونځ په حالت د جنګ کې په ولاړه به مونځ کوي نو سجده به چې کوم دی په اشارې سره کوي او ځکه چې تا ته به یره وي چې دشمن را باندې رانشي او رکوع به هم په اشارې سره کوي خو سجده چې کوم دی دا به د رکوع نه لږه غونته کې سر به ډېر ټیټ په دې حالت کې به مونځ کوي. امام شافعي صاحب د دې ترجمه کوي چې په منډه به مونځ کوي په لاره به روانې مونځ به کوي خو د امام صاحب په نیز باندې په ولاړه په روانه باندې مونځ نه کېږي امام شافعي صاحب په ولاړه په روانه باندې هم کېږي دا به دشمن درپسې یا منظرې درپسې نو په منډه نیت وتړه مونځ کوه امام شافعي صاحب وي خو امام صاحب وي چې په منډه باندې مونځ نه کېږي که تا ته داسې صورت نه میلاویږي په ولاړه باندې هم مونځ نشي کولی خیر دی بیا به یې وروسته وکړې خو په روانه به مونځ نه کوي ودرېږي نیت په وتړې او سجده او رکوع دا دواړه په اشارې سره کوي د سر په اشارې سره او دغه رنګې په سورلی باندې په حالت د یره کې په سورلی باندې په خپل اس باندې په ګاډي کې په سورلی کې نو که مخ ته هر طرف ته نیت په وتړې په هغې کې بیا مونځ کوي په اشارې سره نو الله وي که تاسو پیاده یې ولاړ یې نو چې کوم دی دا مونځ تاسو ته معاف نه دی مونځ به کوئ او که په سورلی کې نو مونځ تاسو ته معاف نه دی مخ که قبلې طرف دی که د قبلې نه بل طرف دی په دې حالت کې به مونځ معاف نه دی. فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو یریدلی فرجالا تاسو مونځ وکئ که پیاده یې او رکبانا یا په سورلی یې فإذا منتم بیا هر کله چې تاسو په امن شئ فذکروا الله نو یاد کړئ الله کما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته چل ښولی دی ما د هغه څه لم تکونوا تعلمون چې نه وی تاسو چې لم تکونوا تعلمون چې تاسو نه پوهېدلی مخکې تاسو نه پوهېدلی الله ته چل وښو چې په صحیح طریقې سره به رکوع کوئ سجده کوئ چې کله په امن شئ نو بیا به دغه شانتې مونځ نه کوئ بلکې بیا چې څنګه د مونځ حق دی او څنګه ته الله چل ښولی دی هغه شانتې مونځ به کوئ سجده به هم بیا په اشارې سره نه کوئ رکوع به هم په اشارې سره نه کوئ ټول مونځ بیا په ولاړه سره نه کوئ بلکې د مونځ چې کومه طریقه الله ته ښولې ده هغه شانتې مونځ به کوئ.